اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما قدرمنو مشرانو کشرانو د پاکستان محبوب وطنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نن زه تاسو ته محمد زاده بټو مخاطب یم او زه یو څو خبرې ستاسو سره کول غواړم چې هغه دا دي د موجوده کم عوامي مسایل چې کوم دي په هغې باندې چې زه د موجوده حکومت کې چې کوم منګایي شروع او کوم توپان شروع ډېر د افسوس خبره ده او په هغې باندې څه خبره هم نه کېږي نو په دې کې اولنۍ خبره دا ده چې زه نن وګورم نو ډالر په 143 روپۍ دی لکه د نواز شریف په حکومت کې په 100 روپۍ و د ما په خیال د دې نه مخکې حکومتونو کې په دغه 50-50 کې و زرداریګر په 50-50 کې و بیا نواز شریف په دې کې په 100 شو په دې کې دا اوس 143 او د ما په خیال چې د روجې نه یا مخکې یا وروسته به یو 180 ته وخیږي دویمه خبره دا ده چې دا په کم اوس روجه چې را روانه ده مبارکه نو په دې کې دا کوم منګایي توپان چې به وي دا خو ډېره مشکله که دا کنټرول شي یو خو بېروزګاري هم زیاته ډېره زیاته انتهایي بېروزګاري شروع ده په دې باندې هم څه کنټرول به کول غواړي نو موجوده حکومت ته دا اپیل کومه چې دا کومه منګایي ده دا د غریبو د وس نه بهر چې دا کومې خرچې هغو برداشت کړي سوی ګیس ته وګوره د بجلی بیل ته وګوره اوړو ته وګوره چینو ته وګوره داسې د دې نه علاوه ډېرې داسې مسایل دي چې اوس یو دیاړي مار دی د هغه 600 روپۍ دیاړي ده او د هغه د کور د سبزۍ پیسې چې کومې دي د هغه د سبزۍ 1000 روپۍ صرف د سبزۍ خرید دا 400-500 روپۍ به هغه غریب د کم دی نه راوړي او حکومت کې دا کم بعضې وزران دي او کم د حکومت خلک دي هغه دا خبره کوي چې یاره تاسو 2 میاشتې صبر وکړئ او 4 میاشتې صبر وکړئ او حالات به بهتر شي نو حالات خو مخکې هم بهتر وو اوس هم بهتر دي او صرف مهنګایي ستاسو د کنټرول نه بهر شوي ده کله چې عوام پبلک عوام ته ویلی شي تاسو ته هم پته ده او ما ته هم پته ده پبلک چې تاسو له اوټونه درکړي دي موجوده حکومت له موجوده حکومت یې جوړ کړي د دې دپاره یې نه دي درکړي چې تاسو په هغو باندې منګایي راولئ تاسو له اوټونه د دې دپاره درکړو چې تاسو منګایي کنټرول کړئ د خوراک څښاک چې دا کم خوراک څښاک کم سامان دی دا خو مکمل ارزانول پکار دي ولې چې نن سبا خو موږ په دې ځان ساتو که فرض که موږ یو ټیم لکه یو منسټر صاحب ویلو خو نوم یې نه راځي یو منسټر و نو هغې باندې چا یو غریب سوال وکړو چې صاحبه دا منګایي ډېره زیاته راو نو هغه ورته په جواب کې ویلي دي چې یوه روټۍ خوره لکه دا څونه یو پیشاړه شوه چې یوه روټۍ خوره په خپله که 3-4 خورمه خیر دی او که ته یوه خورې نو ته یوه خوره په هغې باندې ګزاره کوه نو زمونږ په پاکستان کې د الله تعالی د طرف نه ښه نعمتونه موجود دي الله پاک موږ له هر څه راکړي دي په هېڅ کې کموت نشته دی رزق پرا هر څه پرا خو صرف دومره لا چې موجوده حکومت ته دا اپیل بیا هم کوم او مخکې مې ورته هم په څو انټرویوانو کې دا اپیل کړی چې دا مهنګایي کنټرول کې راولي اوس چې کومه مهنګایي شروع را نو دا خو په دې رمضان المبارک را روان دی په دې کې خو دا ډېر انتهایي ګران دی که دا مونږ برداشت کړو ولې چې موجوده حکومت وایي چې یاره دا شی ما ارزان کو دویمه خبر اول ما یو بوتل اخیستو په 60 روپۍ به نور کله ما وړو ټوخي بوتل او هغه 180 روپو ته ختلی دی نو دا روز په روز دا میډیسن ګرانیږي سبزیانې ګرانیږي چینی ګرانیږي اوړه ګرانیږي د دې به آخر څه کېږي او صرف او تبدیلی خبرې روانې چې مونږ تبدیلي راولو دا څنګه تبدیلي ده تبدیلي خو دې حد ته راغله چې تاسو دې اوړو ته وګورئ دې چینو ته وګورئ دې بجلۍ ته وګورئ دې ګیس ته وګورئ دې دوایانو ته وګورئ دا تبدیلي ده دا خو ډېر د افسوس خبره ده دا خو هسې مړه په عوامو پورې یو پیشاړه ده په پبلک پورې پیشاړه ده دا پاکستانی محبوب وطن چې تاسو له اوټونه درکړي د دې دپاره یې نه و درکړي چې تاسو په هغو باندې مهنګایي راولئ د دې دپاره یې درکړي چې تاسو به دا مهنګایي هم کنټرول کړو د دې سره به تاسو روزګار پیدا کړئ ټیک ته داسې اوس خبرې ډېرې راځي مقصد دا دی چې په دې ځای کې د صحت کارډونه ورکړل شوه په دې ځای کې دونه امداد به ورکړل کېږي په دې ځای کې موږ د روزګار سکیم روان کړو نو ما خو پر خپله پړخېله کې چېرته د یو روزګار سکیم ونه لیدو چې یو غریب ته یو روزګار میلاو شو
یا یو غریب ته نوکري میلاو شوه دونه ښکلي ماشومانان یې پرې بړخېلې په دا کې چې په ډېرانونو پلسټکونه غونډوي د تعلیم ښکلي بچي هغه نن کاغذونه ټولوي دا څنګه تبدیلي ده چې دا کاغذونه ټولوي دا بچي تاسو حکومت له دا پکار دی چې دا بچي د ډېرانونو راپاڅئ او په سکولونو کې داخل کړي او د هغو خرچې وکړي نو دا ثوابدارین حاصل کوي بله دا منګایي چې کوم ده دا کمه کوي دا ثوابدارین حاصل کوي دا بجلی او بیل او ګیس دا چې کوم دا ارزان کوي دا خو ډېره ګرانه به شي الله دې خیر کړي چې نو بله مخکې څه کېږي نو زه موجوده حکومت ته بیا هم اپیل کوم که هغه منسټر وزیر اعظم عمران خان ته هم اپیل کوم چې دا پیغام دی هر څوک چې دا ورته ورسوي وزیر اعلی محمود خان ته پیغام کوم د دې موجوده منسټرانو ته هم دا پیغام کوم چې دا کم توپان شروع دی د منګایي دا په کنټرول کې راولي او که دا کنټرول کولی نه شي نو بیا تاسو د حکومت لکه هیڅ حیثیت نه پاتې کېږي چې تاسو په حکومت کې کښېنئ او تاسو دا زموږ د پبلک عوامو مقصد دا چې نمایندګي کوئ ما دغه خبرې اوس وکړلې که دې کې څه غلطیان شته تاسو نه معافي غواړم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته